مشترکه ځمکه کې د زکات ویستلو څه طریقه ده؟ مشترکه ځمکې دې ته وایي چې څه کسان دي ورونه دي پلار یې مړ شو ځمکه ورته پاتې شوه نو دا زموږ د ټولو ورونو مشترک ده د خویندو او ستا د مور او که مور دې مړه ده نو بیا هم ستاسو ځمکه د شریکه ده یا بلې څه طریقې نه چاته مشترکه ځمکه پاتې شوه چا ګفټ کړه ویله که دا ستاسو شوه او یا عزتمندو په شریکه چا واغسته چې لکه پلاني ځای کې ځمکه خرڅېږي ټول ورونه به په شریکه واخلو یا دوکانونه یې واغسته نو اوس به د دې د زکات ورکولو څه طریقه نو دا یاد درئ مشترکه ځمکه چونکې ډېره او ډېر مال کې خو اکثر زکات راځي خو چونکې دلته افراد ډېر دي نو موږ به ځمکې ته نه ګورو موږ به هغه افرادو مالکانو ته ګورو څه مطلب یې دا دی بعض وخت کې یو مالک قرضدار وي ځمکه خو سره خو ډېر قرضونه هم پې او بعضې کسان داسې ځمکې مو سره وي ماله مو سره وي نو موږ به داسې نه کوو چې د چټل ټولې ځمکې نه به زکات ورکوو بلکې هر انسان ته به د هغه ځمکه اواله کو اواله مطلب دا هغه د خپل حساب کوي نو په دې مشترکه ځمکه کې چې کوم شریک واله دي نو هر سړی د خپل حساب وکړي ما سره نغدي دومره دي زما په خلکو قرضونه دومره دي او په دغه ځمکه کې دغه ځمکه که د تجارت دپاره وي نو هله پکې زکات دي که دې ټولو ورونو دا ځمکه د رهایش دپاره راغلې چې ځان له پې کورونه جوړو نو د دې ځمکې په چا باندې هم زکات نشته که دارونه غریبانان دي او که مالداره دي ځکه دا خو خپل کور دپاره اخیستی یا مثلا د کروندې ځمکه ده نو په هغې کې زکات نشته هغې کې خو چې کوم فصل وشي نو هغې کې به بیا زکات ورکې اساني خبرې دي خو که کومه ځمکه د تجارت دپاره اخیستې ده مشترکه نو بس هر ورور د خپل ځان له حساب کوي په ټوله ځمکه زکات نشته چې کوم ورور مخکې نه مالداره دی نو هغه د خپل نور مالونو زکات به هم ورکوي نغدو روپو د قرضونو او د دغې ځمکې او چې کوم ورور پکې غریب دی او دا ځمکه هم ډېره زیاته نه ده مطلب نصاب ته نه رسي اکثر اوس خو نن سبا ځمکه رسي د تجارت نیمه مرلم رسي ځکه نصاب ډېر کم دی 52 تولې چاندي ده نو تقریبا 1.5 لک نه 2 لک روپو پورې داسې بس جوړېږي نو لہذا ځمکو کې اکثر زکات خو بعض وخت کې داسې یو ورور ډېر زیات قرضدار مثلا 10 لک روپۍ قرضدار دی او یو مرله ځمکه ده د 15 لکو روپو ده د 15 ده د 10 ده نو خو بیا خو بې زکات نشته که نه اگر چې دا د تجارت دپاره ده نو هر سړی به د خپل مال د خپلې اندازې مطابق زکات ورکوي یا به پې نه په ټوله ځمکه باندې زکات نشته یا مثلا یو دکان دی د 4-5 ورونو شریک دی د خرڅ دپاره دی یا نو هغې به هم دغسې حساب وي چې کوم ورور غریب وي هغه باندې نشته د هغې د حصې او بل ورور باندې شته یا یو دکان کې مال دی پروت دی تجارتي مال پکې پروت دی هغې کې هم دغه حساب دی او مشترک دی نو په ټولو ورونو باندې به تقسیم کړي چې کوم انسان قرضدار نه یا به د خپل حصې زکات ورکړي بل باندې نشته زمونږ اکثر مشر ورور وایي د دکان زکات مې وویستو د ټولو د طرف نه هلکه څنګه یې وباسي هغه یو ورور خو د غریب سړی دی هغه باندې خو زکات نشته د هغه د حصې